बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوق په دوستانو په خبر کې ډیر زیاتې شوی دی ظلم شوی دی په خبر یو ځل بیا په وینو ډوب دی یو بل حافظ قرآن جماعت مخه ته شهید کړي دي دا قاتلان سوق دی او په څه وجه باندې په څه ګناه باندې شهید کړي دي دوستانو ته بره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکم ورکا تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نه وي دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ډالې نشان دی وای تاسو موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو دوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د پیښور دا چې یو حافظ قرآن چې عمر 15 سالو چې جماعت نه راوتل نو قتلانو په حمله وکړه تبر باندې او پچاړو او چاکوانو باندې او ډیر په بد مرګ باندې مړ کړو دوستانو لاش د قتل نو دوستانو موږ د معاشره کې د ظلم چې دا ډیر زیات شوی دی او قیامت د یو نشانی ده چې قاتل او مقتول دواړو ته بدانې قاتل ته بدانې پته زدا په څه واجب باندې قتل کوم او مقتول ته بدانې پته چې ما دغه څه بد کړی دا ما په څه واجب باندې قتل کوي دوستانو موږ د معاشره کې خاص طور په د پښتو معاشره کې موږ بل نه د امید لرو چې موږ د الله معاف کړي خو موږ دا امید بل ته نه ورکو چې موږ به معاف کو موږ دشمنی وباسو بهشکه کسل کاله بعد وباسو او یو 1500 کالو ماشوم دی هغه حفظ القرآن دی هغه حفظ کړی دی هغه ترونه بعد الله ذکر نه بعد الله پاک کلام ویل او بار تروتلو او تپ چاړي او چکوانو نه د په حمله وکړه هغه خو چا شرم ته نه ولاړ هغه خو الله د کور نه راوتلو هغه باندې چې تا دومره ظلم وکړو نو اخر ولې دی وکړو واجب څه ده سی سی ټي وي فوټیج کې ټول قاتلان راغلي د قاتلان پولیس وایي چې موږ د قاتلان ډیر زر گرفتار کو او دوی ته موږ قرار واقع سزا ورکو چې صدیانو پر هغه سزا به د معاشره لپاره یو عبرت وي چې دینه به خلک عبرت حاصل کوي چې یو حافظ قرآن چې د هغه چې الله کلام وایي الله ذکر وکي الله او رسول په لارې باندې روان وي نو دوی څومره غاټه دچکا د معاشره ته ورکړه د معاشره لپاره دا یو سبق او عبرت ضرورت ده چې یو ماشوم سره چې دا دومره غاټ زیاته کول او دومره تکلیف د مرګ دومره نفرت څنګه څه خبرې باندې په څه واجب باندې تا کې دومره نفرت ډاکو چې تا یو ماشوم سره دومره غاټ ظلم وکړو یو مور په ځړه باندې بس تیریږي چې هغه چې بار بار خپل زوی د مرګ ویډیو ګوري او پکې ګوري چې څنګه هغه د زړه ستن په څه طریقې باندې ماته کړی ده دوستانو پولیس وايي چې عبرتناک سزا به ورته ورکو خدا را چې تاسو الله نه د امید لري چې الله به تاسو معاف کړي نو الله پاک هغه کسان خوښي چې څوک انسان باندې رحم کوي